बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी वो तासो गोरे ज़मा यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन په فیټي لیور ډیزیز باندې زموږ د اپډیټډ ویلاګ سیریز جاری دی. اوس پورې مونږ چې کوم ډسکشن وکړو، مونږ چې کوم بحث وکړو، هغه کې مونږ دا معلوم کو چې فیټي لیور څه ته وایي، دا فیټي لیور ډیزیز جوړیږي څنګه، د دې بیماری علامات څه دي، او که د دې بیماری علاج ونشي نو د دې څه پیچیدګیانې کیدای شي. نن په ویلاګ کې به مونږه یو ډېر اهم پهلو باندې ډسکشن کوو، او هغه دی د فیټي لیور تشخیص. چې د فیټي لیور تشخیص څنګه کیدای شي، مونږ څنګه کنفرم کولی شو چې چاله فیټي لیور ډیزیز شته او کنه. او دا ځکه ضروری ده چې صحیح علاج د لپاره صحیح تشخیص ضروری دی. مونږ کتلی دا چې زیاتره خلکو ته د پته نه وي چې مونږ ته فیټي لیور ډیزیز شته او کنه، چونکې ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې د فیټي لیور ډیزیز په شروع ورځو کې یا شروع کال دوو کې بیخي څه علامات نه وي، او مریض ته الې پته لګي چې کله هغه چېرته څه بل څه بیمارۍ دپاره الټراساونډ وکړي یا چېرته وینې ټیسټ وکړي، نو پته ولګي چې دې کې خو فیټي لیور دی. کله نه کله الټراساونډ څه بل څه دپاره کوي، او که هغې الټراساونډ کې تاسو ته رپورټ ووایي چې تاسو جګر باندې چربي ده، نو دا تاسو داسې آسان مه اخلئ، بلکې فوراً تاسو ته پکار ده چې تاسو خپل ډاکټر ته لاړ شئ او هغه ستاسو هسټري والي ایگزامینیشن وکړي او څه نور ټیسټونه وکړي، آیا تاسو د فیټي لیور ډیزیز شته او که نه. یاد لرئ چې د فیټي لیور پر الټراساونډ راتلل دا د ټول بدن دپاره، ټول بدن صحت دپاره یو الارم دی یا وارنینګ ساين دی. چې کله تاسو ډاکټر ته لاړ شئ نو ډاکټر به اول تاسو مکمل هسټري اخلي او پته ولګي چې آیا تاسو سره ریسک فیکټر شته او کنه. مونږ عموما تپوس کوو، اول ګورو وزن څومره دی، زیات دی کم دی، بیا آیا وزن کې چې سوا شوی دی فوراً خو نه دی سوا شوی، یعنی مخکې څنګه و څومره ټیم نه وزن سوا دی، بیا آیا چې کوم مریض موږ ته راغلی دی هغې شوګر بلډ پریشر خو نشته، انسولین ريزिस्टेंस خو نشته، آیا هغه ته د کولیسټرول بیماری خو نشته، آیا هغه چېرته داسې ګولۍ وغیره خو نه خوري چې هغه د جګر چربي راوستی شي، آیا هغه څه شراب وغیره خو نه څښي. دې نه علاوه موږ دا هم تپوس کوو چې هغې فیملي کې چاته بلډ پریشر، شوګر، کولیسټرول بیماری شته یا نشته، یا هغې په فیملي کې چاته د جګر بیماری شته او که نشته. چې کله مونږ هسټري والو هغه نه پس بیا مونږ مریض معاینه کوو، او مریض معاینه کې مونږ دا ګورو چې آیا جګر خو لوی شوی نه دی. هغې دپاره چې کله مونږ مریض ایگزامینیشن کوو، معاینه یې کوو، نو مونږ ته د خې طرف پښتو لاندې په خېټه کې کله نه کله مونږ جګر محسوس کولی شو هغه لوی شوی وي. دې نه علاوه سترګو کې زیړوالی هم راتلی شي، خدای مکه په خېټه کې اوبو مسله هم کیدی شي او خپې هم پړسېدی شي. چې کله مونږ هسټري والو د هغې مکمل ایگزامینیشن وکړو نو هغې نه پس ټیسټونو مرحله راځي. لومړنی ټیسټ چې مونږ کوو هغه د وینې ټیسټ کوو چې هغې کې لیور LFTs یا لیور فنکشن ټیسټ ورته وایي. دې کې مختلف د دې حصې وي، خو ALT او AST دا دوه انزایمز دي چې د عام طور کېږي، او که دا کله څه وایي نو مونږ ته پته ولګي چې د جګر کې څه مسله شته. خو دا یاد لرئ چې نارمل ALT او AST چې دی دې نه دا مطلب بالکل نه دی چې جګر بالکل نارمل دی، جګر کې بیا هم بیماری کېدی شي. دې لپاره که چا ALT AST سوای او سوا نه وي، نیکسټ سټپ چې دی یا نیکسټ ټیسټ چې مونږ کوو هغه د خېټې یا جګر لپاره الټراساونډ کوو. الټراساونډ یو هر ځای کې کېږي او دا ارزان ټیسټ دی، او دې نه مونږ ته بنیادي طور پته ولګي چې آیا د چا د کوم آیا د مریض په جګر باندې چربي شته او کنه، او که شته نو څومره ده، د هغې ګریډ څه دی، ګریډ 1 دی، ګریډ 2 دی، ګریډ 3 دی، ګریډ 1 کې کمه وي، ګریډ 2 کې څه وایي، ګریډ 3 کې هغې نه څه وایي. او دې نه علاوه موږ ته دا هم پته لګېدی شي چې آیا د دې فیټي لیور له وجې نه په جګر مضر اثرات خو نه دي راغلي، هغه کې چېرته غوټه خو نه ده پیدا شوې، یا هغه خېټه کې اوبه وغیره خو نه دي شوي. کله چې د وینې ټیسټ الټراساونډ شي نو چې نیکسټ ټیسټ کوم ضروري دی هغه فایبروسکین دی. فایبروسکین نه موږ ته دا پته لګي چې د جګر باندې چې کومه چربي راغلې ده دې له وجې نه جګر دننه سوځېدلی خو نه دی، یعنې دې کې فایبروسس خو نه دی شروع شوی، ځکه چې اول جګر وسوځي، فایبروسس وشي، او هغې نه پس بیا سیروسس کېږي. نو دې نه مخکې چې سیروسس وشي موږ ته پته ولګي او بیا موږ د هغې پراپر علاج وکړو چې سیروسس ونشي او هغې نه موږ مریض بچ کړو. کله نه کله داسې کیس کې CT سکین یا MRI ضرورت هم راتلی شي.
هیسټري وشوه، موږ مریض معاینه مو وکړه، ټیسټونه مو وکړل، الټراساوند وکړو، فایبروسکین وکړو، ایون ایم آر آی سټي سکین وکړو، بیا هم معلومات نشو، نو داسې کیس کې بیا موږ لیور بایپسي کوو، یعنې جګر نه لږ غونډه کې غوښه اخلو او د هغې ټیسټ کوو، خو د لیور بایپسي ضرورت نن سبا ډېر کم راځي. نو ناظرین که د نن دی ویلاګ یا نن دی ډسکشن خلاصه زه تاسو ته وړاندې کړم، نو فیټي لیور تشخیص چې دی د جګر د چربۍ بیمارۍ تشخیص کې دی یو مرحله وار عمل دی چې اول پکې موږ هیسټري اخلو، بیا پکې ایگزامینیشن کوو، بیا پکې د وینې ټیسټونه کوو، بیا پکې الټراساوند کوو او بیا پکې فایبروسکین کوو او کله نه کله لیور بایپسي ضرورت هم راشي. خو اهم خبره دا ده چې تاسو ته پکار نه دی چې صرف علامات ته انتظار وکړئ چې ما کې بس مسله راځي نو زه به ډاکټر ته ځم. که تاسو بلډ پرشر وي، شوګر وي، وزن مو سوای، وینې کې کولېسترول وي، یا تاسو فیملی کې چاته دا مسلې وي، نو لازمه ده چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ چې هغه ستاسو هیسټري والي، ستاسو معاینه وکړي، ستاسو ټیسټونه وکړي او پته ولګي چې آیا خدای مکه تاسو ته فیټي لیور خو شته او که نه. او که فیټي لیور تشخیص وشي نو چې بیا په ټایم باندې علاج وشي. کوم علاج کیږي، څنګه کیږي، څه طریقې کار ده، په دې باندې به بحث موږ ان شاء الله راتلونکي ویلاګ کې کوو. تر هغې وخت پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. خپل خیال ساتئ. خداحافظ.